یو سړی دی غا بار دوبۍ کې یا سعودي کې دی او کور ته ټلیفونو کې چې ما په ساري قرباني وکي نه داغه په سر پاکستان کې قرباني کول جایز دی خو شریعت دا وایي چې دا کم سړی صاحب نصاب دی دی باندې قرباني واجب ده نه چې دا کم ځای کې دی که هغه ځای کې خپله قرباني کی دا افضل او بهتر ده ولی شریعت دا وایي چې دا سروی په خپلو لاسو باندې واخله وی ګوره مطمئن شي به واخله او چې کم سړی دوبۍ کې دی یا سعودي کې دی هغه د دې نه محرومه دی ولی پلار ته یا تر ته یا ماما ته ټلیفون کړی چې سروی واخله دویم دا شریعت دا وایي چې دا سروی خپله باندې وساته چې تا دې سره او د دې تا سره مینه پیدا شي دینا غریب محرومه دی اور دریم دا چې د زبه په خپل لاس باندې او کچا باندې قرباني واجب ده غیر پر افضل او بهتر مستحب ده چې قرباني د خپل لاس وکي او کبه زړه ور کوړې د چرچنې زړه دي نشي زبه کوي یریږي نبی چې چا باندې زبه کوي غیر سره افضل او بهتر دی چې خوا کې ور سره ودرېږي تا په مخ کې زبه وکي نه دا غریب د دینه پاتې دي بیا چې کله د سروي زبه کړې شي نو بهتر دا دی چې د غوښې نه ته ابتدا وکړې د خوراک سکاک دیو جنه شریعت دا حکم دی چې د اختر اول ورځ باندې د غټ اختر ته به خوراک سکاک نه کوي موزو کا چې کله سروي زبه کړې شي د دې غوښې سره ته خوراک سکاک شروع کړي ته شریعت کې امساک ویلې کېږي مور ته روژه وایو هغه روژه نه ده امساک نه چونکې سروي دلته سبا شوی دی هغه غریب سعودي یا دوبۍ خلیجي ممالکو کې دی نه هغې ته غوښه ته نه شي لیکئ دا غریب د دې نه هم محرومه دی خو بهرحال بیا هم کچرې هغې په سر دلته څوک قرباني کوي پلار تره ماما یا چې هر څوک دی ورور دی هغه قرباني د هغې طرف نه جایز ده بلکې فقهاو دا لیکلي دي چې کوم ځای کې غربت ډېر وي خلک غریبي سره مخامخ وي دې صورت کې افضل او بهتر دا دی چې سروی د هغه ځای ته ولېږي انشاءالله ثواب ورته هم زیات میلویږي لکه دې وخت کې افغانستان عراق برما کشمیر یا زمونږ د پاکستان کې غریبي علاقې د تر والا بلوچستان والا کم غریبان خلک دي چې دغه ځای ته سروی خپله قرباني ولېږي نه دی کې ثواب ډېر دی ولې هلته غوښه ډېره د خلیجي ممالکو کې همداسې میلویږي خو دغه ځای کې غریبانو ته چې کوم ځای کې تکلیف وي هلته د قرباني سروی ولېږلو نو ثواب به درته زیات میلویږي زما په دې خبره تاسو پوه شو شي بله مسله دا ده چې بار نه یو سړی خپل پاکستان کې رشتہ دار ته دا وایي چې ما په ساري قرباني ته پاکستان کې وکړه نه چې هغه ځای نه کم سړی ټلیفون کوي چې ما طرف نه ته قرباني وکړه هغه موکل دی قرباني په هغې باندې واجب ده او چې دلته هغه په ساري کم سړی قرباني کوي هغه ته وکیل ویلی کېږي هغه موکل شو دا وکیل شو هغه ورته حکم کړی دا به محکوم دی دا به حکم پوره کوي دې دپاره فقهاو شرط دا ګرځولی دی چې قرباني به هغه صورت کې ټیکېږي چې کله هغه ځای کې او دلته دواړو ځای کې اختر وي عموما د سعودي یو ورځ موږ نه مخکې اختر وي او دلته هلته اختر دویمه ورځ وي دلته پاکستان کې اوله ورځ وي نه که چرې پاکستان کې یو ورځ د اختر وروسته و او سعودي کې د پاکستان نه یو ورځ اختر مخکې و نه چې پاکستان کې دا قرباني کی دا به د اختر اوله ورځ وي او هلته به د اختر دویمه ورځ وي که دواړو ځای کې اختر اوله ورځ بیا خبره ختمه ده ها که چرې هلته د اختر دویمه ورځ وه دلته اوله ورځ وه نو دلته پاکستان کې که قرباني کی بیا ټیک ده ولې هلته اختر دی دلته اختر دی خو که سعودي کې اختر وو دلته اختر نه و دلته کور والا قرباني وکړه چې مونږ اختر نه غوښه اختر شته که نه دا قرباني ونه شوه اختر اوله ورځ به بل سروی خلي بله قرباني به خامخا کوي قرباني ونه شوه همدغه رنګې چې دلته اختر دویمه ورځ وي سعودي کې درېیمه ورځ وي بیا چې دلته اختر درېیمه ورځ وي سعودي کې اختر ختم شوی وي نه که په درېیمه ورځ باندې پاکستان کې د سروی ذبح کو دا قرباني د هم ونه شوه د هغه سړي په سر دلته نغه بساری قربانی هغه صورت کې ټیکيږي چې هلته اختر وي دلته اختر وي البته زموږ او سعودي منځ کې 2 غنټې یا غنټه فرق دی دې سره به څه کوي که مثال اختر اول ورځ دلته هم هلته هم مونږ سحر 8 بجې دلته موږ وکړو هلته 6 بجې دي د اختر موږ نه پس سروی ذبح کول جایز دي اور که شهر کې د اختر موز نه مخکې سروی د ذبح کړو قرباني د ونه شوه بل سروی به بیا ذبح کوي
البته دیهاتو کې چې کم ځای کې اختر موز نه کیږي که سحر موز ټیم داخل شو صبح صادق سره سروې زبا کړو نو ټیک ته جایز ده دیو جنا کم سړی شهر کې پدې کېږي غوښې ته ډیره زیاته جلدی ده هغه خپل سروې دیهات ته ولېږي چې کم ځای کې اختر موز نه کیږي هغه ته وایي سروې د اختر څنګه اثر اذان وشي فورا یې زبا کا چې دلته کې اختر جمع ودرېږي ته موږ ته غوښه رسولې نه ټیک ده غریب ډیره جلدی ده صبر نشي کوي داسو خو کدل کې اختر نه مخکې قرباني وکړه د اختر موز نه مخکې نو قرباني نه ده شي دوباره به بیا سروې زبا کوي وخت 2 غنټې اعتبار سره کم فرق راشي غا خیر دغه شریعت هغه کې حرج دی دیو جن شریعت وی چې خیر دی ال د اختر وسه دلته اختر وسه خو ال د اختر موز نه دی شوی دلته اختر موز شو دی دلته سروې زبا کو نه ټیک دغه طرف نه قرباني وشوه اگر چې ال د اختر موز غنه دی کړي هغه نه کړي خو چې کم وکیل دی خو کړي دی کنه دیو جن قرباني به ټیک ده او بعضی وخت کې بعضو ملکونو سره موږ د 2 ورځې فرق راشي لکه دلته موږ د اختر دویمه ورځ نه انګلند کې د اختر اوله ورځ نه بیا په پاکستان کې چې ته د انګلند تر نه کم سړی قرباني کوي دلته د اختر دریمه ورځ ده ال د اختر اوله ورځ نه بیا په دریمه ورځ باندې قرباني کوي که پاکستان کې د اول یا دویم تاریخ باندې قرباني وکنه هغه سړی قرباني بیا نه کوي دیو جن شریعت د موکل او د وکیل دواړو خیال ساتل دي کم سړی قرباني کی دغه هم او چې هغه طرف نه سو قرباني کی د دواړو د شریعت اعتبار ور کړی دي مکان او زمان دواړو ته نه کده اختر نه مخکې او وروسته یو ځکه قرباني وکړه شو هغه قرباني جایز نه ده इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए जज़ाकल्लाह।